دا کتاب دے مقدمہ ابن صلاح رحمہ اللہ الثالثۃ عبارت دا دے اول من صنف صحیح البخاری اول هغه کس چې هغه تصنیف دی صحیح بخاری کړ دے هغه ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل الجعفی دے مولاهم وتلاه او بیا دغه رستل دی په دغه نقش قدم مانتل دی ابو الحسین مسلم بن حجاج النشاپوری القشیری من انفسهم نه مراد شی دی عرب مشهور کبیره دا بنو کشیر د نسب تعلق هغه سره او دته کشیری وای د خراسان په خارونو کې یو خار دی چې نشاپور ورته وای دی په الته پیدا دی دته نشاپوری وای نو اول من صنف او مولاه متولوی د عرب په قبایلو جانب ته نسبت ته هغه وخت کم یو سړی به چا په لاس باندې ایمان راوړو یا دغه قبیله غلام به بیا به آزاد کړي شو نو د ازادي نه بعد دغه نسل دغه قبیله ته منسوب کېدو نو دلته چې دی ځکه هغه طرف ته نسبت کیږي د امام بخاری رحمت الله علیه پردادا چې کومو کنه برزز باغ مجوسی او دغه زوی مغیره چې کومو هغه حاکم بخارا یمان بن اخنس جوفی په لاس باندې ایمان اسلام راوړیو نو دغه نسبت ته وجنا هغه ته جوفی ویل کېږي امام بخاری ته د دې نالوا خاندان سره نو تعلق نشته اول تصنیف بخاری د ابن صلاح وای چې صرف صحیح احادیث جمع کول والا ټول کې اول امام بخاری دی بیا د امام بخاری نه بعد هغه شاګرد دی رشید امام مسلم دی او یو اعتبار سره امام مسلم رحمت الله علیه د امام بخاری ساتیوم دی مرګریوم دی نو دغه وجه نه الله سبحانه و تعالی د دې دوه کتابونو ته ډېر وی اهمیت ورکړو قبولیت ورکړو چې دغه مثال نشته دلته اعتراض کی حافظ عراقی وی معترض اعتراض کول شي ولی معترض ان یعترض چې اول نه ټول نه اول خو امام مالک رحمت الله علیه په باب د صحیح کې موتا تصنیف کړي دي نو لہذا بخاری ته اولیت ورکول دا محل نظر دی نو جواب د حافظ عراقی ابن عبد البر اندلسی ور کړ دی هغه چې امام مالک محض باب صحیح کې کتاب نه تصنیف کړي بلکې پاک کې بلاغات هم دي لکه بلغنی هغه حدیث په کوم دي چې هغه روایتو کې امام مالک رحمت الله بلغنی ویل دي منقطعات په کوم دي او بعض بلاغات خو غیر معروف هم دي دین علاوه د امام بخاری کتاب چې کې صرف احادیث صحیحو باندې هغه مشتمل دي نو دا وجه امام نووي صحیح سره مجرد کې لګول دي بل اعتراض په مغلطائی کوي چې منقطع مرسل معلق وغیرہ دا بخاری کوم دي دا روایت لکه لہذا صرف بخاری ته صحیح مجموع ویل دا صحیح نه دی نو حافظ ابن حجر دغه جواب ورکړ دی چې د دوړو منقطعاتو کې فرق دی امام مالک رحمت الله علیه منقطعات بلاغات دی منقطع روایت فی نفسه دغه په نظام حجت دی جبکې د امام بخاری رحمت الله علیه معنی دغه روایت نقل کړی دی نو اولا هغه مقاصد د کتابونه الګ دي مقاصد د کتابونه الګ دي عموما صرف تراجمو کې امام بخاری راوړي یا دویمه خبر دادا چې بل ځای کې سند متصل راغل دی دلته منقطع راوړ دی یا دې روایت امام صاحب مقصد امام بخاری مسئله استدلال نه دی بلکې د باب کې د احادیثو د مضمون د تایید لپاره راوړل شوی دی یا د توضیح لپاره یا د تشریح لپاره یا د اشهاد لپاره راوړ دی نو لہذا هغه خپل په صحیح کې نه وي د صحیحین وغیر تصنیف پس منظر داو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه قسمه خلکو روایت جمع کړي ولکا او بعض وی چې د پیغمبر سم حدیثونه جمع کول پکار دي او بعض وی چې نه جمع کول نه دي پکار نو په دوی مه صدای کې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه تدوین حدیث باندې یعنی مطلب دا د مستقل کار شروع او په دغه زمانہ کې خلکو مرفوع او موقوف ټول حدیثونه جمع کړو درېمه صدای چې کله راغله نو بیا صرف احادیث مرفوع باندې مشتمل کتابونه تصنیف کړي شلو او دغه نه بیشتر نور کتابونه چې هغه په مسانید صحابه باندې لیکل شي یعنی یو صحابي ټول مرویات پاک نقل کړي دغه نه بعد امام بخاری زمانہ چې کله راغله د درېمه صدای اخیری زمانہ نو په هغه وخت حقیقت کې تدوین د حدیث کمال او پختګۍ دور ولکا نو په هغه کې دغه تنقیح نه بعد صرف حدیث صحیح ولیکل شي تصنیف د بخاری سبب سو غداش چلو چې امام بخاری رحمت الله علیه خپل استاد اسحاق بن راهوی سره ناستو ناغه ته وی کتا سو خلق صرف په دې باب کې صحیح حدیث مجموعه یو جمع کای نو ډیره خبرې امام بخاری رحمت الله علیه دغه سي مجموعه حدیث ما جمع کولو اراده وکړه بیا ما خوب لیدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ز پنکو ملک او دغه نه مچان شړ ملکا
دې تعبیر خلق داو کو چې ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه کذب افترا یعنی اڑاوی یعنی مکیاں اڑانا یعنی مطلب مچان شل دغه سیدی لکه کذب افترا اڑاول دی بیا می کمر میں سیدھا کلکا اور 6 لاکھ حدیثونه ما انتخاب کو د 6000 حدیثونه او پسو کې 14 کال په مدت کې دا مجموعه تیار شلا او هر حدیث په چلی کو دغه نه مخکې به غسل کو 2 رکعات نفل به کول او دغه عمل د تراجم او ابواب سره قائم کړي ولکا نداد ابن صلاح خبره